السلام علیکم دوستانو، امید د تاسو بخیر. زمانه نننی ویډیو د 3 پوینټ باره کې دا او دا ویډیو د غټو مؤسسو والے د لپاره دا ملګری دا ویډیو وګوري. که دا 3 پوینټ به تاسو د ځان سره یاد ساتئ کله چې تاسو کانټریکټ کوئ، نو دا 3 پوینټ که تاسو ته نه معلوم او تاسو عقد کانټریکټ په دې وجه باندې تاسو کپنه کینسل کو، نو 100% تاسو په دغه کې هیڅ قسمه که تاسو شکایت هم وکړئ، شکوه هم وکړئ، تاسو ته په دې باندې هیڅ هم نه میلاویږي. دوستانو ویډیو به تاسو ټوله ګورئ ځکه چې تاسو د فایدې لپاره ده. نمبر 1 پوینټ چې کوم دی دوستانو هغه دا دی، نمبر 1 پوینټ چې کوم دی هغه تاسو ته زویم دوستانو، دا پرون وزارت العمل په ټویټر باندې دا ټویټ کړی چې یاره دا که په دې باندې تاسو کمپنۍ تاسو دغه ټرمینیټ کو تاسو عقد، نو تاسو هیڅ هم په هغې باندې څه دغه نشئ کولی. نمبر 1 چې کوم دی دوستانو، یحق صاحب العمل نقلک فی ای مکان، یعنی تاسو د کپیل خوښه دا چې په سعودي عرب کې تاسو سره کانټریکټ کړی دی، تاسو کمپنۍ تاسو سره کانټریکټ کړی دی، دغه خوښه دا چې تاسو په سعودي عرب کې کم ځای ته کار للیږي، نو لیږي به هم که تاسو له دې نه انکار وکړو چې یاره قانون نمبر 58 دی، که تاسو له دې نه انکار وکړو چې فلاني ځای ته زه کار له نظم هغه ستاسو کانټریکټ په دې ریزن باندې کینسل کو، نو تا ته په دې کې که ته لاړ شي په هغې باندې شکوه وکړې، نو 100% تا ته په دې باندې هېڅ قسمه دغه نه میلاویږي، ریلیف درته نه میلاویږي. او که د دې قانون لاندې ستا عقد ستا کانټریکټ کینسل کو، نو ستا چې څومره بونس جمع شوی دی، څومره پنشن جمع شوی دی، نو تا ته په دې کې 1 روپۍ هم نه میلاویږي، ځکه چې دا په ټرمینیشن کې راځي. او د دې ټرمینیشن کوم عقد کانټریکټ ټرمینیټ شو، ټرمینیشن کې راغی، نو د هغې چې کوم بونس دی هغه بیا چې کوم مستفید دی هغه ته نه میلاویږي. نو دې خبرې خیال ساتئ چې کله تاسو داسې دغه کوئ، کله عقد کانټریکټ کوئ، دا بالکل پکې دا پکې ایډ کوئ. او که دا قانون چرته هم کار لګوي، نو کار لځئ ګورئ، ځکه چې دلته موږ ټول مسافر کار له راغلو. دا شرط ځان سره یاد ساتئ. دویم شرط چې کوم دی دوستانو هغه دا دی چې کله یو سړی یو کمپنۍ نوي کسان راولي او د 3 میاشتو دوران کې د دیو دا کسان یې خوښ نشي او کانټریکټ یې ورسره کړی، خو کانټریکټ دا په 3 میاشتو کې دننه د 3 میاشتو د پوره کېدو نه فتره تجربې چې ورته وایي 3 میاشتو د پوره کېدو نه مخکې دا کانټریکټ کینسل کو، نو که دې صاحب العمل دا کانټریکټ د 3 میاشتو نه مخکې کینسل کو، نو ته په ده باندې شکوه نشي کولی، ځکه نه 3 تجرباتي ټایم نه یاره زما سړی خوښ نه شو، ته په ده باندې خپل ټایم مه ویسټ کوه او بس قصه ختمه. که 3 میاشتو کې دننه مطلب ستا کانټریکټ کینسل کو، کانټریکټ یې کړی او 3 میاشتو ټایم لا نه پوره شو، 3 میاشتې پوره شو، بس یاره دا سړی زما نه خوښ کینسل یې کړو، نو کینسلولی شي، ته هم په دې کې لکه دغه د اپیل حق تا ته نه دی حاصل. که ته اپیل وکړو، نو لکه تا ته په دې کې څه نشي میلاوی دی. او دریم او اهم امپورټنټ پوینټ چې کوم دی دوستانو هغه دا دی چې کله ستاسو څه نوم یې دی بوته اوس کوم یار مری مې دغه شوه یو کفیل دی، یو کمپنۍ ده، هغې خپل ورکرز بار په کار باندې ولیده یا بل چا له کار کو یا ځان له کار کو، او په دې بنا باندې هغه د خپل ورکرز دغه کینسل کو، کانټریکټ کینسل کو، نو که دا ریزن و، نو هم ته اپیل نشي کولی چې یاره زما هغه پکې دا ریزن ولیکو چې یاره دیو بار کار کوو، ما ولې عقد کانټریکټ کو، زما کار نه د بل چا کار یې کوو، نو په دې کې هم ته اپیل نشي کولی. لهذا ملګرو د دې 3 پوینټونو خیال وساتئ. باقي الحمدلله قانون واضح دی، هر چا ته د اپیل حق هسته، لیکن دا 3 پوینټ چې پکې کله په دې بنا باندې ستاسو کانټریکټ کینسل شو، نو تاسو ته دا هیڅ ریلیف په دې کې نه میلاویږي. امید ده دوستانو ویډیو به ستاسو خوښه شوي. که ویډیو مو خوښه شوي د ملګرو سره شیر کړئ او د یوټیوب چینل ضرور سبسکرایب کړئ.